أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ب6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف 54 نمبر آیات. په دې آیات کې الله تعالی د توحید مسله په تفصیل سره ذکر کړی ده او د تفصیل لپاره یې هغه دلایل ذکر کړي دي چې په هغې سره د الله تعالی وجود او د الله تعالی وحدانیت واضح کیږي. الله فرمایي ان ربکم الله الذي یقین رب ستاسو الله تعالی دی الذي هغه الله خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه سماوات جمع د سماون ده. سماون یو اسمان ته وي او سماوات ډېر اسمانون ته وي. نو اسمانونه ودي نو ځکه جمع استعمال شوی ده. والارض زمکې هم ودي. دلته کې ارض دی مفرد راوړی دی جمع نه راوړی ځکه چې د ارض جمع چې کومه ده نو په هغې باندې تلفظ مشکل دی او چې کوم لفظ باندې تلفظ مشکل نو هغه مخالف د فصاحتي. قرآن خو د فصاحت کتاب دی نو په دې وجه باندې دلته کې جمع ذکر نشو. البته نور روایتونه معلومیږي احادیثونه معلومیږي چې ځمکې وزمکې دي پرله پسې دي او په دې باندې بیا تفصیلي کلام چې یاره په دې کې څوک اوسېږي انسانان پکې شته که نشته دی پکې په دې کې څه څه پکې دي. نو قرآن او حدیث په هغې کې صریح څه حکم موجود نه دی. البته د علماو اقوال پکې مختلف دي. په 6 ایام په شپږو ورځو کې ځمکې او اسمانونه په شپږو ورځو کې پیدا شوي دي. تفصیل د هغې دا دی چې ځمکه او اسمانونه چې کوم دي نو دا دې کې اول ځمکه په 2 ورځو کې پیدا شوه. د دې شروع چې کوم دی د اتوار نه وشوله. اتوار فیر په دې ورځ باندې ځمکه پیدا شوه. منګل بود په دې کې د ورځې چې د دې ځمکې چې کوم صلاحیتونه دي معدنیات سمندرونه اوبو دغه شان ده کې د بوټو رازرغونول د انسانانو ضروریات پوره کول د حیواناتو دغه صلاحیتونه پکې په 2 ورځو کې کېښودی شو. دا 4 ورځې شولې. په 2 ورځو کې 7 اسمانونه پیدا شو. ټولې 4 ورځې شولې. سوالات په دې ذهن کې دا دي چې په 4 ورځو نه څنګه ورځې مراد دي ځکه په هغه زمانه کې په هغه وخت کې چې کله ځمکه او اسمان نه نو نور سپوږمۍ نه چې نور سپوږمۍ نه د ورځو اندازه د کوم ځای نه معلومېده چې دا 4 ورځې شوې. دې کې یوه رایه د امام ابن کثیر رحمه الله ده چې امام ابن کثیر رحمه الله وایي د دې ورځو نه مراد هغه دی چې کوم د آخرت ورځې دي. آخرت کې یو ورځ 1000 کاله ده. نو معلومیږي دا چې دغه ورځو حساب په بل اندازه باندې شوی دی داسې نه ده چې کنې د نور نه شوی دی او دا دې هم معلومیږي چې دغه ورځې د دې ورځو په شان مقدار کې د دې ورځو په شان کې نه دي. دویمه خبره دا ده چې که د آخرت ورځې دې نه مراد د دنیا ورځې دې مراد دي نو بیا لازمي دا ده چې ممکنه ده چې د الله تعالی سره د ورځې د معلومولو یو د دې مقدار دپاره یو بل معیار مقرري د سپوږمۍ د نور نه علاوه یو بل معیار مقرري په هغه معیار باندې الله تعالی معلوموي چې دا ورځ دا شپه ده او دا حساب برابروي. نو دغه 2 جوابونه علماو ذکر کړي دي. یو دا شو چې ممکنه ده چې د ورځو نه د آخرت ورځې مراد دي. دویمه دا ده چې هم د آخرت ورځې د نه مراد خو د نور د پیدا کېدو نه مخکې د الله تعالی سره د ورځې د معلومولو معیار بل څه شی و د بل څه په اندازه باندې د ورځو اندازه لګولې ده. یا دا ده چې په 6 ایامین نه مراد مقدار د ورځو دی. په مقدار د 4 ورځو باندې په 4 ورځو کې نه بیا به څه شي چې الله پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه په 6 ایامین په مقدار د 4 ورځو کې یعنی د 24 غنټو په حساب باندې چې راواخلي نو 4 ورځو مقدار کې چې 100 غنټې جوړېږي په غنټو په حساب کې د ځمکه او اسمانونو پیدا شو. مقدار شو ورځې نه شولې بیا یې ورځې نه شوې بلکې مقدار د ورځو شو. دا 3 جوابات چې کوم دي دا مفسرین نقل کړي دي. ثم استوى بیا قائم شو على العرش په عرش باندې الله تعالی په عرش باندې قائم شو. د دې نه وروسته دې کې د علماو توجیهات تشریحات قرآن دومره وایي چې د ځمکې او اسمانونو د پیدا کېدو نه بعد الله تعالی په عرش باندې استوا وکړه عرش باندې قائم شو. اوس دغه عرش څنګه شی دی او د استوا یې څنګه ده
دا سوالات شو. عرش دا تخت ویل کېږي لکه د بادشاهي دپاره یې څنګه تخت دا خو دې لفظي معنا ده خو الله تعالی داسې ذات ته چې د مخلوق سره مشابه نه دی. د الله تعالی داسې ذات دی چې د هغې پوره حقایق بس دې کمزوري ذهن کې راجمع کېدل او ادراک ته هغې ممکن نه دی. نو په دې وجه باندې چې قرآن په خپله وایي لیس کمثله شیء فی الارض ولا فی السماء ځمکې او اسمانونو کې دننه د الله په باره کې ته مثل پیش کولی نه شي چې الله تعالی د دې په شان کې دی. نو دغه ځای کې نو خبره دومره شوله چې د اهل سنت والجماعت عقیده کوم چې امام مالک رحمه الله نه نقل هغه دا چې الله تعالی په عرش قایم دی. د هغې کیفیت چې څنګه دی کیفیت معلوم نه دی. سوالات کول د باره کې بدعت دی. صحابه کرامو د تپوسونه نبی علیه السلام نه دی کړي او دغه د اهل سنت والجماعت عقیده ده. د دې نه علاوه چې کوم دی په دې باره کې امام ابن تیمیه رحمه الله هم مستقیل بحث کړی دی په خپله فتاوا 5 جلد کې. ابن قیم رحمه الله په کتاب السوائق کې هم په دې باندې کافي بحث لیکلی دی. خو د هغې ټولو حاصل خلاصه هم دومره شوه ثم استوى على العرش بیا قایم شو په عرش باندې څنګه چې د الله د شان سره مناسب وو. نو عرش د باندې د قایمېدلو نه انکار کول دا د قرآن انکار دی. خو د هغې دپاره مثالونه پیش کول تشبیحات پیش کول او نورې خبرې کول چې داسې دی او داسې دی دا بدعت ناجایز ده. یغشي اللیل النهار پټوي په شپې باندې ورځ یطلبه چې لټوي دې ورځې لره دا شپه حسیسا په تیزۍ سره یا یطلبه لټوي هر یو د دې دواړو نه د شپې ورځ هر یو چې کوم راواخلي لټوي یو بل لره حسیسا په تیزۍ سره. دا دواړه معنی مفسرین نقل کړي دي. یطلبه لټوي دا شپه د ورځې لره حسیسا په تیزۍ سره یعنې دا شپه به د ورځ پسې متصل را روانئ سمه پسې پیوستی ته به دواړه غبرګ منډې وهي یو بل سره مقابله کوي د منډې او یا دا چې لټوي هر یو بل لره په تیزۍ سره. والشمس والنور والقمر وسپوږمۍ والنجوم نور ستوري مسخرات تابع دي بامره په حکم د الله تعالی باندې. نو دې ځګن کې معرف لیکي چې انسانانو دپاره د فکر او د سوچ یو زبردست مقام دی. هغه دا دی الله تعالی نور سپوږمۍ ستوري پیدا کړي دي او دوی د خپل امر تابع کړي دي. اوس راشه د الله تعالی قدرتونه او د انسان کاریګري. انسان چې په خپلو لاسونو باندې یو ښایسته ماشین هم جوړ کړي او ډېر ښایسته کار هم کوي بیا هم څه زمانه بعد هغه کې ډېر کارونه پیدا شي نټونه سس شي دغه شانګې سلیپ شي ګریس ته ضرورت شي د هغې دوباره دغه دپاره جوړولو دپاره او باصلاحیته کولو دپاره دغه مشینري په څو ورځې بند دی. خو د الله تعالی نظام داسې دی چې د کومې زمانې نه سپوږمۍ نور ستوري پیدا کړي دي په خپله ډیوټۍ کومه ډیوټۍ چې مقرر کړي دي یوه ذره کوتاهي پکې نه کوي او دغه شان دغه چرته کې هم دا پیل کېږي نه کار فیدي نه مسخرات بامره د په خپل کار کې د الله تعالی د حکم تابع دي د الله تعالی د حکم تابع دي. نو د دې نه د الله تعالی د کامل قدرتونو اندازه لګي چې د الله تعالی کاریګري او مصنوعات دا د انسانانو سره مشابه کوه. د الله تعالی نظام ډېر عجیبه ډېر بدل دی. الله تعالی چې کوم څه ساز کړی دی د خپل ځان تابع کړی دی نو چې کومه پورې غواړي کار وکړي کار پرېږدي نه او چې کله الله غواړي چې کار دی نه کوي امر ورته وشي چې مه کوه بس کار به هغه ورځ باندې پرېږدي. نو قیامت کې به دا کار پرېږدي قیامت پورې به دا ټول څیزونه دغه شان تفصیلي کار کوي. الا له الخلق خبردار دی الله تعالی دپاره الخلق صفت د پیدا کولو دی. د دې ټولو دلایل معلومه شوله د مخکیني بحث نه. ځمکې او اسمانونه به شپږ ورځې پیدا کول په هغې کې سپوږمۍ نور ستوري د دې ډیوټي لګول چې د دې کائناتو نظام پې صحیح وچلېږي دا د خپل حکم تابع کول د دې ټولو حاصل څه شو الا له الخلق خبردار دی الله تعالی دپاره صفت د خلق دی د پیدایش دی یعنی صرف الله تعالی پیدا کولی شي پیدا کول بل څوک نشي کولی. نور مخلوقات مصنوعات کې کاریګري کولی شي مصنوعات جوړولی شي خو پیدایش د هیڅ شي نشي کولی. والامر د کارونو والامر د اختیار یعنی الله تعالی لره صفت د پیدا کولو دی او صفت د اختیار دی چې په هر شي کې اختیار لري. تبارک الله مبارک دی الله تعالی. تبارک الله کې لفظ د برکت یعنی معنا د برکت پرته ده. نو برکت څه ته ویل کېږي؟ د برکت مشهورې معنی چې کومې دوه دي. یو معنی دا ده چې یو څیز کې برکت غورځولو په دې معنا سره راځي چې څیز لږي او کار ډېر وکړي
چې لږی پیسې تاسو د سړي د ژوند ضرورت پوره دي په دې پیسو کې برکت دی او د دې په مقابل کې سپیرواله ټکی راځي سپیرواله دې ته وایي چې یو څیز ډېر خو ضرورتونه به نه پوره کېږي کار پې نه کېږي نو هغې ته سپیروالی وایي نو حاصل دا شو چې په هر څیز کې برکت غورځولو والا ذات الله تعالی دی یعنی داسې اندازه کې چې څیز په لږ یو کار به ډېر کوي دا صفت پکې صرف الله غورځولی شي د دې نه علاوه دا اختیار د بل هېڅ چا سره نشته او که برکت په معنا د اوچتوالي سره هم راځي لکه یو دعا کې راځي یو حدیث کې تبارک ربنا وتعالیت دا لګي تبارک ربنا وتعالیت چې کوم دی وتعالیت د تبارک ته تفسیر دی کوم چې معرب نقل کړي نو په دغه ترتیب سره تبارک ته په معنا د تعالیت معنا د اوچتي نو بیا د لګي تبارک ته په معنا د اوچتوالي سره راغی نو که تبارک په معنا د اوچتوالي سره راشي به داسې معنا شي تبارک الله اوچت دی الله تعالی دا معنا صحیح ده دا سمون خوري دواړه معنی د ذکر کې گنجائش تا دواړه معنی مناسب دي رب العالمین چې رب د مخلوقات دی رب هغه چاته ویل کېږي چې هغه کې درې غټ صفات موجود دي هغه کې صفت د خلقي پیدا کول شي صفت د پرورش پکې موجود دي چې انسان د ژوند ضرورت او د هغه د ژوند هدایت دا ورته ورکول شي د مخلوق او بیا په آخر کې په وجلو باندې قادر دی وجلې هم شي دا صفاتونه چې بچا کې هغه ته رب وي او دا صفاتونه پکې نه غرب کې دي نشي دا صفاتونه صرف الله تعالی کې موجود دي الله صرف رب کې دي چې بل هیڅ رب کې دي نشي عالمین مخلوقات عالمین جمع د عالم مخلوقات ته د عالم تعریف دا دی چې هر هغه شی چې د الله نه سیوا دی هغه عالم دی نو دا جنس د جنس جمع ټیک نه یعنی جنس جمع ناراضي دا همیشه د پاره هم دغه لفظ مفرد سره استعماليږي دلته کې عالمین جمع راغلي دي نو بده کې یو نقطې ته اشاره دغه ده چې دلته کې جنس په معنا د نوع سره دی څه مطلب یعنی جنس دغه عالم کې د ډېر انواع موجود دي نو هغه انواع په اعتبار سره د جنس جمع رااله بده خاطر چې انواع مختلف دي لکه دا څه ویل کېږي چې بزمکه په وجه باندې یوازي اتل زره قسمه مخلوق سیږي یوازي په وجه باندې یا دغه شان سمندري وسره جمع دا شان د کې نوراني مخلوق وسره جمع پیریان وسره جمع نو دغه حساب شو نو په دې ترتیب باندې عالمین دا بمانا د مخلوقات سره شو او عالم د جمع د عالم ده